بعضې هلکان عزتمندو هغوی باندې غسل واوړي په روژه کې د شپې واوړي یا مثلا یو انسان دی کوروالی او کو ښځې سره میلاو شو اوس پیشمني راپاسېږي نو زمونږ خو بس هغه خیري 10 منټو راپاسېږي او بس چې سی وخوړل راوخوړو نو بیا ساته غسل ته یاد نه نو آیا روژې کېږي که نه نو د غسل په حالت کې که چا روژه ونیوله نو روژه صحیح کېږي هغې سره د دې تعلق داسې ډېر نشته برکت سره او رحمت سره هغې سره تعلق شته خو نور روژه او سره چې کوم دی فرق نه راځي د غسل تعلق مونځ سره دی نو دې وجې نه که یو انسان غسل کې وي او پېشمنۍ وکړو هېڅ خبره نه روژې هم صحیح شوله خو اوس که مخکې د سهار مونځ ترې قضا کېږي نو بیا به ګناهګار دا د حرام کار وکړو نو دې وجې نه سهار مونځ نه مخکې تا باندې لمبل ضروري که د سحري نه مخکې وي که د سحري نه بعد وي دې سره څه فرق نه راځي روژه ته خپله ونیسه بعض وخت کې انسان هغه وخت کې 10 منټه پاتې دا لامبي وي زه خو غسل کېما و چې غسل کېږي چې راوځي نو بس بانګیان خو تیار ولاړي دغه ته مخکې نه ورته ولې 10 منټه مخکې ولاړي پر لین کې نو بس وروره چې څنګه یو هغه ټایم پوره شي نو هغه پېشمنۍ ترې پاتې شي بیا روژه سر ته نشي رسولی بیا چوټي کوي بیا ډېرې قیسو سره مخامخ شي د نارې روژې سره انسان نشي نیولی نو دې وخت کې چې کم دی غټ خبرې ته ګوره سحري وکړه غسل کې وکړه بس صرف لاس وینځه او خوله کنګال کا نو دومره سرګټیان ناشته کوي چرسیانې کوي بس ته په دې حالت کې وکړه څه خبره خو نه په ناولې باندې په کار خو چې ځان په ټایم باندې دې لمبلې وې خو بهرحال یا مثلا د ورځې اوده دی او په ده باندې غسل واوړېدو نو عزتمندو ځوان دی هلک دی د قیسې راتلی شي نو روژه کې څه فرق نه راځي